خوږو ناظرینو، دې وخت موږ د ګران مشر صوبهدار عبدالغفور صاحب په خدمت کې حاضر یو او ما ته دا سعادت نصیب شوی دی چې د تاسو سره د دوی مختصر تعارف وکړم. محترم صوبهدار عبدالغفور صاحب د خوشحال آباد روپۍ مینې چې د صوابۍ کلی دی، هلته کې د صوبهدار خوشحال خان صاحب کور کې زیږېدلي وو. صوبهدار خوشحال خان مرحوم مغفور د دغې علاقې اولنی احمدي وو، چا چې د خلیفه ثاني په لاس بیعت کړی وو او د احمدیت دپاره یې د سر قرباني ورکړې وه. زه خپل خوږ مشر میجر مشتاق احمد صاحب ته دا خواست کوم چې دې ګران مشر سره د گفتگو باقاعده آغاز وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې اوس تاسو نه به یو څو سوالونه تپوسونه کوم او تاسو خپلو الفاظو کې به د هغې مانا چې کوم جواب وي هغه تاسو راکړئ. لومبی سوال دا دی چې تاسو موږ ته د خپل کلي باره کې او د خپلو بزرګانو متعلق څه ووایي چې تاسو کوم ځای پیدا شوي وئ او خپل بزرګان باندې. زما والد صاحب صوبیدار خوشحال خان مینۍ کې لکه د مینۍ اوسېدونکی و او د هغې متعلق دا د خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه په ابتدایي ورځو کې هغه بیعت کړی. د هغې بیعت په وخت کې یو عجیبه واقعه دا وه چې زموږ د نسلونو ډېرو پیړو نه زموږ خاندان د یو نه دوه شوي نه دوه زامن به پیدا شو او هغې کې به یو لاولده وفات شو او دویم چې د هغه به بیا دوه زامن پیدا شو، هغې کې به یو لاولده وفات شو، بیا د بل به دوه زامن پیدا شو. دغسې راتله زما د پلاره پورې واقعه وشو. زما د پلار یو بل ورور و، هغه هم فوج کې و، جمعدار و، هغه هم لاولده وفات شو. دې ورځو کې زما پلار یو خوب لیدلی و چې زه یو داسې مجمع ته لړم، یو ډېر زبرګ سپین دغه ښایسته روحاني سړی دی، تقریر واز کوي. زه هغه څخه ودرېدلم، ما د هغه واز او نصیحت واورېده. نو هغه چې څه وخت هغه تقریر ختم شو نو هغه اواز وکړو چې خوشحال ادرا، د هغه ژبه پنجابي وه او اردو به یې هم ویله. نو ما سوچ وکړو چې دا پنجابی دی او زه پښتون یم او ما ته د اواز وکړو دا به دې څوک بل څوک به یادوي چې خوشحال ادرا. نو زه لاړم، لږ ساعت پس بیا هغه وایي خوشحال خان ادرا. نو بیا ما سوچ وکړو چاپېره مې وکتل چې یاره بل څوک به خوشحال خان وي، لیکن څوک لاړل هغه طرف ته. نو زه سوچ کې شوم په دې کې درېیم اواز اغېزبرګ وکړو چې خوشحال خان افغان ادرا. نو زه خو ډېر خوشحاله شوم چې دا خو دې زبرګ ډېر یعنې روحاني شخصیت و. زه هغې سره ډېر په خوشحالۍ سره هغه څخه خواله لړم چې هغه ته ورسېدلم. نو هغه زه په ترخ کې ونیسلم او ټولې مجموعې ته یې ووایي چې چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دربار چلے. دا یې په اردو کې وویل. نو زه یې په ترخ کې دغسې نیسلم او موږ مجموعه داسې روانه شوه، دا خلک موږ پسې وو چې څه وخت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته موږ مخامخ شو. یو ډېر عظیم شانه تیزه رڼا داسې وه چې سترګې به نه شو ټینګېدلې، هغه تخت داسې ځلېده. نو موږ د هغې خوا ته چې ورسېدلو نو هغه دوره په ما باندې بوج دوره زیاته یو دغه راله چې داسې دغه شروع شو او په ما باندې خولې راغلې. دې کې زه ویښ شوم. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما ته خدای تعالی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار دی یو ډېر زبرګ په لاره باندې په ملګرتیا باندې وښو. نو هغه خوشحالي په ما باندې دوره زیاته وه چې زه
چې ویښ شوم نو په ما باندې هغه شانته خولې وي او خوشحاله هم ډېر زیات. ما خپلو خپلانو ته خپل کوروالو ته دا خوب واورو. بیا د هغې خوب زما نه داسې خاص یاد نو چې ګنې یاره د دې څه سره تعلق دی. نو زه مردان کې زما د پلار یو پلټن وه، هغې کې زما پلار مردان کې و. نو قاضي صاحب د خدای وبخښي چې هغې سره تعلق پیدا شو، هغه څه تبلیغ وکړو. بیا د هغې نه پس صاحبزاده صاحب عبداللطیف سره چونکې ډېر زیات تعلق و، دوستي وه د وخته نه چې هغه احمدي شوی دی. نو بیا د باندې ډېر زیات اثر راغی. خو دی چونکې فوج کې و، د فوج په دوران کې دی بهر د میډل ایسټ طرف ته تللی و، جنګ عظیم اول کې. نو چې د هغه ځای نه بیا دی واپس راغی. نو خلیفة المسیح اول رضی الله عنه زمانه هم تېره وه، تېرېدو کې وه. او دې قاضي صاحب ورته ووایي چې تا دا خوب د دې دوستانو تر ټولو ته اورولی و. نو قاضي صاحب ورته او صاحبزاده صاحب ورته وایي چې دا خو ستا هغه خوب اوس پوره کېږي، تا دوه اوازه باندې ته لا نه دی. مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې تا ته دغه راورسېده، خو تا بیعت ونه کړ. بیا د خلیفه اول رضی الله عنه زمانه هم تېره شوه، دا دویم اواز و. دا دریم اواز تا ته چې وشو اوس د خلیفه ثاني دور دی. نو ته کم از کم راشه وګوره چې د امام مهدي انتظار کې تاسو ټول وایي، نو چې آخر ته اوس یو سړي دعوا کړې ده او دریم اواز هم ته هغه دی، د دې دپاره ته لاړ شه او هغه وګوره. چنانچه دی یو پروګرام جوړ کړ جلسه سالانه باندې. دی زما پلار خدای دې وبخښي هغه ځان سره بوت قادیان ته بوت جلسه سالانه باندې. نو جلسه سالانه باندې چې څنګه دی خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه ته وکتل، اکه صحت دوی چې صاحبزاده صاحب دا هغه سړی دی چې زه په ترخ کې نیسلو مو بوتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصه. او بس هغه ساعت باندې هغه بیعت وکړو. چې بیعت یې وکړو نو یو عجیبه واقعه دغه وخت کې دی چې څه وخت دی بوته قادیان ته. نو زما درونه واغوښتې. نو یو باندې د دې ټانګه هغه زمانه کې ټانګې به وي، بسونه یا ګاډي ماړي داسې نو یو ټانګه کې دی ناس تلل. نو زما یو ورور د پسې منډې والې نه هغه د ټانګې د لاندې شو او زخمي شو. نو هغه د پرېښوده چې ګنې د ده به نوکرانو ته دغه ته حواله کړ او دوی ترې نه قادیان ته رالل. نو زما پلار حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه ته دغه وکړو چې حضور دغه شانته خپل د خانداني نسل کیسې وکړو چې زموږ د یو نه دوشي نه یو. او اوس زما دغه دوه زامن دي، دې کې دا یو باندې ټانګه تېره شوې ده او ما ته پته نشته چې به مړ یې که به هغې خو زه دلته کې رالم. نو ما ته دعا وکړه، ووایي چې خدای تعالی به خیر کړي، هغه به خدای جوړ. او چونکې زما پلار ورته دا ټوله کیسه وکړه چې زموږ نسلونه د یو نه دوشي نه دي تر اوسه پورې. نو دعا وکړه چې خدای تعالی ما له نور اولاد هم راکړي چې زه داسې د هغه نور مخکې دوی په شانته دغه نه معلومه نه شم. نو هغه حضرت صاحب ورته ووایي چې خدای تعالی به تا له اولاد هم درکړي، ته بلکل غبرایېږه مه. چنانچې هغوی واپس چې رالل نو زما غرور چې و او خدای تعالی فضل وکړو، هغه ورو ورو کم تندرست شو. بیا هغه زما لومبنۍ مور چې هغه وفات شوه. نو زما پلار سره دا دغه بیا پیدا شي چې ګنې زما خو دغه دو زامن پاتې شو. نو بل واده یې وکړو. چې بل واده یې وکړو د هغې نه خدای تعالی دا فضل وکړو چې موږ نور ورونه پیدا شو او 3 خویندې د هغې نه پیدا شوې زما د مور. بیا د هغې نه پس زما والده چې وفات شو، زما دا ټول وروڼه زما پلار قادیان ته سبق دپاره ولېږل، هلته کې سبقونه یې ووایي. بیا چې زما مور وفات شوه نو بیا بله درېیمه ښځه یې وکړله. د هغې نه بیا اولاد خو ډېر پیدا شو، ځکه چې 2 بچي به پیدا کېدل بیا، خو یو به پکې مړېده یو به پکې پاتې کېده داسې طریقې سره. خو یو پکې بیا آخر کې ژوندي او یو خور زمونږ پاتې شوه، نور وفات شو. نو د الله تعالی دا یو نوی نسل زمونږ د هغې نه شروع شو. زما پلار به دا اکثر دا وایي چې نواب صاحب سره یو ځلې دغه کې خبره وشوه، نو هغه ورته ووایي چې
ته زمانه زیات نواب چې تعالی خدای تعالی وو او زامن درکړي دي او د احمدیت سبا شروع شو د سردار عبدالکریم بارک سردار عبدالکریم سے پر نواب سے په زمانه نو زما پلار به خبره کوله چې هغه به وایي چې ته زمانه وزله نواب چې ستا زامن شته زما زامن نشته دی نو دا د خدای تعالی هغه بیا زمونږ په کلي کې دغه زما پلار و بیا د هغه په وجه باندې 2 کسان 3 نور احمدیان شو چې هغه یو نوم مجید الله خان و یو نوم ملک عبدالجبار و یو نوم دریم نوم ملک غلام جان خان و هغه اولاد اوس هم احمدیان دي ستاسو د والد سے په ذریعه باندې الله تعالی یعنی د احمدیت د قبلولو په وجه باندې روحاني اولاد ورته هم ورکو او خپل نسبي اولاد ورته هم عطا کړو او هغه خاندان چې کوم یو سلسله روانه وه هغه د احمدیت په وجه باندې هغه سلسله ختمه شوه او دې ستاسو خاندان چې دی جوړ کړ شمېر هغې کې پیدا شو او اولاد د هغې شو دا اصل کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د الله تعالی یو وعده وه هغې ته الله تعالی دا الهام کړو چې ترا نسلا بعیده زه به تا ته د لرې لرې نسل او ته به ډېر ستا اولاد به کېږي او ته به یې پخپله ویني نو دا یو رنګ کې مونږ دا ګورو چې الله تعالی دا الهام د هغه منونکو په باره کې هم دا پوره کړو او ستاسو والد صاحب د احمدیت د قبلولو نه پس د هغې اولاد ډېر شو او ستاسو خاندان یو بل رنګي رامخکې شو مونږ ته بس جی دغه معجزه چې دی کوم وایي کنه دا زموږ علاقه کې ډورو خاندانونو کوم خدای پاک دا معجزه فزیکلی خوړې ده الله تعالی وعده وکړي چې په هر رنګ کې پوره شوی ده او دا نورو خاندانونو کوم دغه شی شوی خاجي اوس زموږ دویم سوال چې کوم دی نو هغه دا د تاسو خپل باره کې تاسو کله پیدا شوي وئ تاسو خپل تعلیم ابتدایي چېرته نه شروع کړو په کوم ځای کې بیا ختم کړو او خپل بچو د واده باره کې زه 25 نومبر سن 1922 کې پیدا شوم ابتدایي تعلیم ما په خپل کلي کې کړی دی مینۍ کې بیا د هغې نه پس سن 35 کې زما پلار زه قادیان ته ولېږلم نو هلته کې تعلیم الاسلام های سکول کې ما ته سن 40 پورې سبق ووي هغه ځای نه بیا زه فوج ته لړم او بیا فوج کې ما د جنګ عظیم دویم کې حصه واخیستله او د هغې دوران کې ما د حضرت صاحبزاده عبداللطیف صاحب د ټوپۍ چې کوم دی نو هغې په کور کې ما واده وکړ لومبنی واده ما وکړ نو هغه زه لا فوج کې راغلی نوم چې هغه وفات شو لا والد هغه وفات شو بیا دویم واده ما هم د هغې خور سره ما واده وکړ مطلب دی چې هغې اولاد خدای تعالی ما زما 3 زامن دي 3 لوڼه دي ټولې په خپل کور باندې دي او د خدای تعالی ډېر لوی انعامونه فضلونه دي چې د زما یعنې هغې ټول ښه بارزګار دي تاسو د قادیان نه څه سند اخیستی و قادیان کې ما میټرک پورې زه لړم خو ما بیا د جنګ په دوران کې زه د فوجي شوق نو ډېر زیات نو ما هغه تعلیم مکمل خو نه کړ زه بیا فوج ته لړم یعنې میټرک پورې تاسو خالي تاسو چې فوج ته بیا راغلي تاسو وایي که نه چې زه فوج ته لاړم نو چې بیا تاسو ته مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په ذریعه باندې د مرکز د حفاظت لپاره یو پیغام ملاو شو او هغې باره کې به تاسو څه وایي او حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله تعالی عنه یو پیغام راغی صاحبزاده عبدالحمید صاحب زما وښی دی مشر او هغې ما ته ووایي چې دغه شانته د حضرت صاحب پیغام راغلی دی چې څومره فوجیان کېدی شي ځوانان ښه حالت کې هغه قادیان ته د حفاظت مرکز دپاره د راشي نو زه دغه ته لړم لاهور ته هغه وخت یې رتن باغ کې حضرت خلیفة المسیح ثاني رضی الله تعالی شفت شو چې زما د رسېدو هغې ته اطلاع وشوه نو حضرت صاحب حکم وکړ چې دی به دلته کې ټریننګ ورکوي دا نوجوانان چې څومره دي دوی ته به فوجي ټریننګ ورکوي او بیا به دی قادیان ته به موږ د حفاظت مرکز دپاره به خلک نیو خو چونکې سره دی ما خو هلته کې انتظار وکړو خو چونکې قادیان نه څه خاص داسې اطلاع راغله چې هلته کې ډېر زیات خلک کمی دی د حفاظت دپاره
موږ ته فورن سړي راولېږئ. نو چې خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه ما ته حکم وکړ چې ته فورن ته ورسه. نو زه قادیان ته لاړم هغه وخت کې. بیا قادیان کې ما دغه هلته کې نایب افسر حفاظت بابا شیرولي سره ولګېدم او حضرت خلیفة المسیح ثالث چې کوم بیا وخت خلیفه نو میرزا ناصر احمد صاحب هغه د هغه د انچارج و. نو موږ به د هغه په هدایتو باندې د هغه په دغه باندې به موږ کار کوو. هلته کې حفاظت دغه به خپل ساته. بیا د هغه ځای نه چې څه وخت دا انډیا حکومت حکم وکړ چې تاسو دا خلک به ټول واپس ځي دغه کې قادیان کې به هېڅوک مسلمانان به نه. نو حضرت صاحب حکم وکړ چې 313 کسان درویشان به د مرګ دپاره چې څوک ځان والنټیر کوي هغه ما ته نږدې راکړي هغه به دغه ځای کې پاتې کېږي نور قادیان کې. هغې کې ما هم خپل نوم ورکړ او د هغې په تحریک احمدیت باقاعده دغه دی چې زما 157 نمبر دی درویشان قادیان کې. هلته کې بیا چې د آخري قافله ټوله راووتله حضرت میرزا ناصر احمد صاحب هم راغی زموږ هغه مشر چې کوم زما کمانډر و هغه هم راغی. نو زه هغه ځای کې انتخاب وشو زموږ د حفاظتي عملې نو هغه زه نگران اعلی هلته کې دغه کړم انتخاب وشو. نو میرزا وسیم احمد صاحب هلته کې بیا د میرزا ناصر احمد صاحب په ځای راغی. نو هغې سره موږ بیا باقي وخت تېر کړ. د خدای تعالی دا ډېر لوی احسان و چې زما داوده ما ته چې څه وخت یې هغې راکړله نو زما دغه وشو د حضرت اماجان په کور کې ستانه کې ما ته د رهایش دپاره منظوري راغله چې ته به دلته کې اوسې. دا بیت الدعا سره جوخته ده قادیان کې د قصر خلافت کې لکه یو صحن کې بیت الدعا ده ورسره دې پر د اماجان کمره وه. زه هغې کې به وم او بیت الدعا کې خدای تعالی توفیق راکړه د دعاګانو را. زه چې تلمه د دې ځای نه نو زما کور کې ناجوړتیا وه د ماشوم کېدو. نو داسې بس جنون را باندې راغلی چې د حضرت صاحب په دغه باندې ما بلکل دې ته ونه کتل چې زما یو میاشت نیمه کې ماشوم پیدا کېدو والی دی. ما هر څه دغسې پرېښودل چونکې روڼی ښه وو. صاحبزاده صاحب عبدالحمید و صاحبزاده عبدالرشید و صاحبزاده عبدالبصیر و او پلار هم ژوندی و. نو هغه ډېر سخي انسان و. نو هغه ما دا اړو پروا نه ساتله چې کنې زه دا داسې لاوارثه پرېږدم. نو زه لړمه نو هلته نه چې ما سوچ وکړو چې یاره زما پیسې وې نو هندوانو څخه وې. هغه هندوانو څخه ما هغه زمانه کې دا بینکونه نو ما هندوانو څخه خپلې پیسې پرېښودې. نو ما دا سوچ وکړو چې زما صبر چې دی نو هغه خو ما دغسې پرېښوده. هلته کې قادیان کې راته هوش راغی. نو ما جوړې هغه پیسې هلته کې هغوی ته اطلاع ورکړه چې داسې فلاني هندو څخه زما پیسې دي او هغه تاسو خپل خلک لپاره اخیستی شئ. زه بیا پته باندې پوه نه شم چې هندوان د هغه ځای نه ووتله که نه. صاحبزاده عبدالحمید صاحب ما ته یو خط ځکه چې دوی هم په هغې کې والنټیر شوي راغلي وو کله به دا قافلې به بوتلې را بوتلې. نو یو خط ما ته میلاو شو چې شیر علي خان را ورسېد. لکه زما زوی ده ما خوب کې لیدلی چې زما یو زوی شوی دی د هغه نوم شیر علي خان دی. نو هغه صاحبزاده صاحب ته پته وه ما ورته وصیت کړی چې یاره که زما زوی وشو نو شیر علي خان نوم یې کېدی او که لور مې وشوه نو ستاسو خوښه ده. نو هغه صاحبزاده عبدالحمید صاحب ما ته خط راولېږه چې شیر علي خان را رسېدلی دی. نو زه خوشحاله شوم چې یاره خدای زما مشر زوی دی نن سبا امریکا کې دی ډېر خدای تعالی په فضل نه دی. نو هغه بیا چې زه د قادیان نه سن 48 کې زمونږ 48 اخر کې یا 39 هغه کې زمونږ ته حکم میلاو شو چې د کشمیر دپاره دا کسانو ته واپس راشي. حاجي دلته یو شی بل دی تاسو چې د قادیان کې کوم عرصه ګزار کړه عبادت د دې داسې څه مشهوره واقعه ده تاسو موږ ته ویلی شئ چې ستاسو سترګو مخکې هغه شوي نو وایي چې ډېر مسلمانان د دای بایکلو نوم راغلي قادیان ته قادیان ته یو اخري حمله چې څو وخت مخکې خو موږ ته به داسې د مختلف ځایونو ته د حفاظت لپاره حکم میلاو شو. موږ به تلو او د شپې به موږ لاړو او هغه دغه به منتشر کړله چې کوم سیکان جمګټه به وه هغه به دغه کړه او مسلمانان به راخلاص کړل. هغوی به سهار نه رالل.
نو داسې یو 3-4-5 کلي چې زما په وخت کې هغه خالي شو، مسلمانان ټول راغلل قادیان ته. نو قادیان کې داسې د خلیفۃ المسیح ثاني رضی الله تعالی عنہ خدای تعالی ول ډېره لوی هستی او ډېر لوی علم او روحاني دغه هر څه ورکړو چې هغه په هغه کال باندې حکم وکړ چې غلا ډېره زیاته واخلي، خرید وکړي. جماعت ته حکم کړو او تاسو خو چې څوګنی تلی نو دا د مسجد اقصی د لاندې سالم ملک چې د هغه تهخاني دي، نو هغه ټولې تهخانې ډکې کړې وې د غلې نه. نو هغه دې کې غیر احمدیان هم ډېر زیات راغلي دي او احمدیان هم وو او غیر احمدیان هم وو. نو هغه دوی باندې راشن ختم شه او زمونږ ماشینونه یې د وړو چیزونه ضبط کړل قادیان کې او تنورونه چیزونه هغه بند شو. نو بیا دغه وشو چې خلک خو د لوږې مړېږي. نو موږ ته حکم وشو چې تاسو فوراً دا غله چې ده غنم دا په دې خلکو تقسیم کړئ چې ګونګړي پخوي، ګونګړي اوبو کې اوبال کې او هغه خوري. نو بیا هغه به موږ ورکول. بیا یکدم انډیا حکم وکړ چې تاسو فوراً دا چې څومره خلک تاسو ښځه پناهګزین دي دا فوراً وباسئ د قادیان نه، دغه لرې کړئ. نو هغه یو لویه قافله ووتله، لیکن هغې باندې حمله وشوه. ډېر خلک پکې بې شماره مړه شو، ډېر زیات نقصان، زنانه او نارینه او ماشومان دغه داسې پکې مړه شو. بیا پکې څه کسان موږ ورپسې بتلو او چې کوم ډېر زخمیان وو هغه هم راوستل، د هغې به مې علاجونه کول. نو هغه اخر کې بیا دا دغه وشو چې په قادیان باندې حمله وشوه. چې قادیان باندې حمله وشوه نو موږ ریتیچله علاقه چې ده نو دا جدا شو او د مرکز قادیان جدا شو. په ریتیچلې باندې دا ټول د هغې پولیس او فوج راغی او موږ یې نه دې دننه بوتلو، نه پرېښودو نه بهر پرېښودو. نو او کرفیو به ولګېد او هغې نه پس به موږ ته حکم خلیفۃ المسیح ثالث چې کوم و میاں ناصر احمد صاحب هغه حکم و چې تاسو ما ته به هر حال اطلاع راکړئ. ټلیفونونه کټ شو، هر څه کټ شو. نو یو ورځ زه او بابا شیرولي حضرت صاحب میرزا ناصر احمد صاحب ته یو پیغام رسولو ډېر ضروري، هغې له موږ لرلو. چې ورسېدو کرفیو لګېدلی او ګولۍ چلېدلې، ډېر بد حال و. نو هغې کې خدای تعالی موږ باندې فضل وکړو، موږ داسې یو طریقې سره هلته ورسېدو. نو حضرت صاحب هغه وخت سره ما هم خفه هم شو چې دا خو که تاسو اوس لګېدلي دا 2 کسان کمانډران دي، که تاسو مړه وئ نو دا به بیا زموږ په ټول ډیفینس به ختم شو او تاسو دغسې خالي لاس راغلی. نو هغه بابا شیرولي ورته دغه وکړو چې ما سره دا توپ را روانه ده، لکه زه ما طرف ته هغه وکړه. هغه وایي ته دی خو هم انسان دی، که دی په ګولۍ لګېدلی یا ده ته چا لاس اچولی وي ده څخه وسله شتې. نو ما ته یې وایي چې ته وسله وښایه. نو ما ورته ویل زه د خلکو په مخکې تا ته نه شم ښولی، خو ما ول هغه وسله راغله ورته مې وښول، دا ما څخه ده. هغه ډېر خوشحاله شي چې تا خفیه طور باندې تا څخه وسله وه. نو دا یو څو واقعات داسې دي چې هغه اوس هم شاید چې هغه د وینا دپاره ما ته به مناسب ځکه دي چې هغه د هندوستان او د هغه په منځ کې هغه داسې حالات دي چې حاجي ته یو بل سوال دی چې د مختلفو وختونو کې په مختلفو خاندانونو باندې دنیایي تکالیف او روحاني ترقۍ راغلي دي احمدیت په اړه کې. نو تاسو خاص کر سنجرت در واقع چې د هغې سره تاسو ډېر نوم دی او ډېر خاص تعلق پاتې شوی دی، نو هغې باره کې تاسو د احمدیت قبلولو نه پس خو زما د پلار باندې او زموږ باندې خو ډېر دا بلکې صاحبزاده صاحب دي باندې ټولو باندې دا تکلیفونه راغلي دي چې دا موږ به خلکو په ګټو ویشتلو، سکول نه به چې راوتو موږ ماشوم هلکان او ما سره موږ مینې کلي کې 4-5 او هلکانو موږ به پرایمري سبق وي. نو دا سکول به چې چوټي شوه نو د هلکانو به شور جوړ کړ چې قادیانان دې ولئ، دی به موږ په ګټو ویشتلو او دغه کولو. لیکن هغه موږ خدای تعالی راله دا توفیق راکړو چې موږ ښځه به تختی وي، تختی به موږ مقابله به چې شروع شو نو هغه ټول سکول به وتښتېده، موږ به خدای تعالی به بله ورځ به د هغې پلاران رالل او به چې قادیانانو زموږ ماشومان وهلي دي. نو زموږ هیډ ماسټر چې کومونه هغه به ورته وایي چې دا خو 3 هلکان دي قادیانان او تاسو خو ټول سکول نو تاسو یې کوزغلولې او دغه کوي. نو دا وخت نه دا شانته موږ باندې را روانو، بلکې تر دې پورې چې خو شاید صاحبزاده صاحب مشر چې زموږ سخر دی
و نو هغه یو ورځ موږ خو فوج کې خو داسې سزای قاضیان کې هغه وایي چې موږ باندې به ګټې ورېدلې موږ به د لاندې جالونه لګولي او ګټې به په هغې پرېوتلې موږ به خدای بچ کولو سهار به وختي موږ هغه ګټې بهر وغورځولې نو د خلک به سهار لوي چې ګندۍ به څوک زخمیان یې څوک به نو داسې حده پورې موږ باندې دا د وخته نه راروان خو د سن 74 کې داسې هغه چې ربا کې حادثه وشوه نو د هغې زه دا وخت په تربیلا ډیم کې واچ اینډ واټ سپرډنټ وم نو زه کلي ته راغلم او دې کې ما پسې حکم راغی چې ستا 2 میاشتې چوټي مونږ منظوره کړه نو ما خو چوټي درخواست نه دی کړی دا څنګه چلو شو خو دا پته ولګېده چې زموږ هغه چیف انجینیر چې و نو هغه ته پته وه چې دا احمدیان دي نو ده ته به دلته کې په تلو راتلو کې نقصان ورسي نو ما د چوټي 2 میاشتې راکړه چې ته به نه راځې دلته چنانچې هغه خبره چې ونه هغه داسې روز تر روزه خرابېدله جلسې جلوس شروع شو یو ورځ ما ته صاحبزاده عبدالحمید صاحب اطلاع راکړله چې زه تا خاصه پولیس والا رالیږم پولیس یو دسته دا د 9 جون واقعي خبره د 9 جون نه یو 2 ورځې مخکې یو 2 ورځې مخکې صاحبزاده صاحب زبل کې صاحبزاده عبدالحمید صاحب څخه ولاړم ټوپۍ کې د دوی په حجره کې نو یو تاڼېدار راغی اس ایچ او نو هغه صاحبزاده صاحب ته دا انفارمیشن ورکو خفیه چې ګورې ستاسو خلاف سازش جوړېږي تاسو باندې حمله کېږي او یو خوشحال آباد ځای دی هغې کې هم قادیانان دي او هغې باندې به حمله کېږي نو صاحبزاده صاحب ما ته وایي چې ما ته اطلاع مخکې ملاو شوې ده نو دی وایي چې ما ګورنر ته او چیف سیکرټري ته او پولیس جرنیل ته ډپټي کمشنر ته ټول افسران یاد کړي چې ما هغې ته اطلاعګانې هم ورکړي دي چې دا شانته داسې سازش او حالات خرابېږي زموږ حفاظت وکړي نو وایي چې ما ته هغې دغه تسلي راکړې ده چې موږ به ستاسو حفاظت کوو چنانچې دا سره یو دسته د پولیس راولېږله او ما څخه یو 2-3 ورځې نو په دې 9 جون باندې بیا داسې دغه شروع شو چې یاره سبا به جلسه او ختمي جلسه به نو په 9 جون باندې ټوپۍ ما خپل یو کور جوړو د دوی دپاره نو هغه مزدوران اړم و دې کې نو دا دغه جلوسونه شروع شو 9 جون باندې سهار دا بسونه ټرکونه ټول په ټوپۍ باندې اول لړل نو ټوپۍ کې چې جلسه کېدله نو زمونږ څخه چې کوم پولیس تانیدار و او پولیس دسته و نو هغوی وی چې ګبرایږئ ما دا د دوی نه مونږ وسله اخیستې ده او دوی تش لاس به راشي او جلسه به وکړي او تاسو بیا دغه به لړ به شي دغه دوی به لړ شي او هېڅ دغه به ني تکلیف به ني نو چې تقریبا داسې 10 بجې شوې نو ناڅاپه فایر شروع شو او ګرینیډونه او اور ولګېد په ټوپۍ باندې مونږ نږدې مونږ ته ښکارېدل د دغه لوګي او هغه اواز به اورېده نو ما خپل څه کسان داسې ولیکل چې یاره تاسو پته ولګوئ ټوپۍ کې څه حال دی خو دې کې د ټوپۍ نه خلک داسې په منډو منډو به راته لکه کلي ته زموږ مهنۍ طرف ته ته مونږ به ترېنه تپوس وکړو نو هغوی به وایي چې قادیانیان یې ټول مړه کړه نو ما دې تانیدار ته چې ته وایي چې مونږ ترېنه وسله اخیستې ده نو دا قادیان وی نه دا جنګ پولیس سره شروع دی قادیانانو ته هېڅوک څه نشي ویلی مونږ پولیس او د هغوی سره جنګ دی ما تا خو چې مونږ ترېنه وسله اخیستې ده او دا ګرینیډونه اوازونه راځي د اور لګېدل اواز راځي او مختلفو ځایونو نه راځي خو خیر هغه ما له هغه ساعت سره یا تسلي راکوله یا دوکه راکوله دې کې چې یو کس راغی وایي چې قادیانان ټول مړه شو ما سره ډېر زیات فکر غم شو چې خدایه اوس چلو ما یو نوکر ولېږه هغه نوکر واپس رانغی چې ګنې ما د صاحبزاده صاحب نه تپوس وکړه چې تاسو سره څه حال وشو که نه خو خیر هغه مونږ یکدم ما سره خپلان ټول ځوانان راغلي وو مونږ مدد دپاره نو مونږ بره مورچې ونیسلې چې تقریبا 1 بجه شوه نو دا هغه ډزې هغه شانته کېدې اورونه هغه شانته لګېدل ټوپۍ نه بندې خړې ختلې او موږ پریشان وو ناست وو چې څه چل به کېږي اوس دې کې چې ګورو نو دا مخامخ ډېرو باندې داسې نقل و حرکت شروع شو نو مخکې خو موږ دا خیال وو چې کنې څه ګړي بيزي به سړېږي دغه شو لیکن هغه خلکو د سړو دغه را روان زموږ طرف ته را روان شو چې زموږ طرف ته را روان شو نو د پولیس تانیدار وایي چې زه ځم او تعقیب کوم چې داسې چل دی که نه نو چې دی واپس راغی نو ما ته وایي چې خبره دا ده ډوډۍ پخه ده نو موږ وایو ډوډۍ تیاره ده وایي ډوډۍ موږ له راکړه چې ډوډۍ وخورو ډوډۍ وخوړله
نو ما ته وی چې موږ ته خلک ډیر زیات راغی او موږ ته د فیر اجازه نشته موږ زو د دې ځای نه نو تاسو خو د 350 راسي ما څخه ناس وي ډوډۍ خوړلې هڅه کوله اوس ته وایي چې موږ ته اجازه نشته تاسو څنګه ما سره ناس مخکې به وایي چې موږ به ول مړي وو بیا به تاسو له څوک راځي خو خیر بس مې د دې به څه علاج بس خو چې مې زینو ډوډۍ خوړله لړ خپل مرګونو له ډوډۍ موړله چې دغه ورسېدل نو دې کې چې ګورو تقریبا باندې یو دغه دسته چې کومه د هغې د سړو وه هغه مخې ته روانه شوه دغسې مونږ خو هغې کې تقریبا د ټوپۍ باندې چې څه وخت یې لومبنۍ حمله وه تقریبا 20-30 هزار خلک بیا څه کسان چې زمونږ طرف ته روان شو نو اول خو لږ داسې ښکارېدل خو ورو ورو سړي زیاتېدل زمونږ خواله تقریبا 200 ګزه کې چې څه وخت سړي راغلل مې دوی به اوس راځي او مونږ له به داسې څه ځای نو د دې نه مونږ بهتره ده چې لومبېوالي وکړو نو مونږ په هغې باندې ډزې شروع کړې نو هغې کې څه کسان ولګېدل او بس هغې هغه پېشقدمي مونږ روکا وکړله او د هغه ورځو کې د خدای تعالی شان ته ګوره چې زمونږ په دې کورونو خوا کې باچینې بهېدې اوبه نو هغه ورځ باندې هغه کال باندې اوبه وچې شوې وې بلکل او سخته ګرمي د جون میاشت وه ګرمي وه ګټې وې دغه وې چې هغه څومره زخمیان وو هغې چغې شروع کړې چې موږ له اوبه راکړئ اوبه راکړئ اوبه راکړئ خو وچه وې نه دې کې دا لومبنۍ دغه چې کومه حمله وه هغه واپس وتښتېده زخمیان یې پرېښودل چې هغه واپس لړل نو مولایانو ورته بهر شاته ولاړو هغوی ورته چغې والې او ورته ویل چې تاسو خو غزا له تللي وئ جهاد له تللي وئ تاسو ولې واپس شوئ خو هغې کې هغې ورته اول د دوی څه ډېر ساعت دا جګړه وه هغې ورته تاسو مخکې شئ چې ګنې جهاد دی نو تاسو دپاره نه دی موږ پکې چټني کوئ خیر خو بیا هم هغې ورته خدای خبر چې څه تمه ورکړله او هغې بیا را روان شو تقریبا یو 15-20 غنټه نیمه په منځ کې تېره شوه چې بیا په موږ باندې دویمه حمله شروع شوه نو هغه بیا خلک ډېر زیات شو بلکې دا کوټې د غاړ نه د دې غاړ نه ټرکونه بسونه را روان شو او هغې باندې جنډې به لګېدلې وي او نارې تکبیر به او الله اکبر به وي او داسې جهاد د خلک راغله موږ د هغې نه پس دا خو چېرې دا خو اوس خدای پاکه چې دویم ځل باندې چې دې حمله شروع کړله نو بیا موږ ورته ځان ټینګ کړ او مقابله موږ وکړله بیا تقریبا یو غنټه نیمه په دې کې ولګېدله خو هغې بیا خدای تعالی د هغې خپې واپس کړلې او هغې په شا باندې روان شو نو چې هغې بیا وتښتېدل نو بیا د هغې نه پس د مولایانو د دې ډېره جګړه شروع شوه مولایانو ته یې کنځل شروع کړو چې تاسو جهاد له نه ځئ موږ دغه کوئ دې کې څه ساعت دوی دا جګړه موږ اورېدله چې زموږ شاته زموږ د ماما زامن ملک عبدالجبار صاحب ځمکې دي او د هغې کورونه وو د هغې د زامنو نو اواز هلته نه واورېده چې اور ولګېد نو ما چارچاپېره د خپلو زمیندارو کورونو ته مو کتل خپل کورونو ته مو کتل چې دا اور کوم ځای ولګېد خو چې بیا شاته ما وکتل نه زما د ماما د هغې کورونو ته یې اور لګولی نو زړه کې بیا ګبرا شوم چې دا خلکو ما نه ګیره واچوله او اوس به دوی د دې غاړه راشي خیر هغوی د هغه غاړه نه هم راغلل چارچاپېره نه موږ نه ګیره واچوله دې کې ما د خپلو بچو ته او د ورونو ته خوریونو ته ووایي چې اوس خبره دا ده چې د خدای تعالی به زموږ مدد کوي زما دا ایمان دی چې خدای به موږ ضایع کوي نه موږ څه ګناه خو نه دی کړی خو مسیح موعود هم منلی دی او د هغه زموږ دا ایمان دی چې موږ له به خدای مدد را رسوي تاسو دعا کوئ نو هغوی له خو خیر انپړ او ټول دعاګانې ول داسې نه ورته ما به ورته وایي چې ما ته چونکې دا یو نسخه قادیان کې چې څه وخت موږ حفاظت مرکز کې وو موږ به چې چېرته مقابلې له تلو نو ما ته به زموږ استادانو هغوی به وایي چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم رب کل شیء خادمک رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا دا وایي نو ګولۍ به در باندې نه لګي موږ بس دا به ښه د ډډه خلاصه هلته هم ووایه نو خدای تعالی بچ کړلو او چې دلته کې هم دوی ته مې تاسو ما سره دا وایي زه به په تا ورته وایم او تاسو خو له خو نه درځي خو چې زه څه وایم نو تاسو غوږ ما ته کېږدئ نو دغه وکړئ خو هغه فایرنګ دومره زیات شو دومره خلکو موږ نه ګیره واچوله چې هغه اواز به بیا نه اورېدی شو دې کې زموږ بچو باندې ځای په ځای باندې هغه ډېر ښه
مارکسمینان راغی راوستي وو دغه لپاره ګولۍ به داسې راتله چې ټیک ځای به یې لګوه بس هغه به زما سړي به مخالفینو زمونږ دا بچي اکثر زخمیان حاجي یو شی دلته کتله دغه وخت کې ستاسو کور کې ماشومان زنانه لوی ټول موجود وو دی وخت نه دی وخت کې د خدای تعالی دا یو لوی احسان وشو چې موږ ته د خوروینو ووي بلکې هغه تانیدار مو وي چې سپیدار صاحب ما خو هغه ویرول خلک چې که تاسو زی تاسو په سوجندي نه را دی هغه څخه دوره وسله ده لیکن په هر حال تاسو مقابله کوی لري کېږئ نه د دې ځای نه نو دا چلوږي چې دا زنانه د دې ځای نه وباسئ چې تاسو جنګ کوئ نو چې بیا دا فکر نه چې زنانو ته نقصان ورسي نو زه ولګېدم ما خپل دوه خورایونه درې طالب دغه کړل هغې سره د خپلې زنانه وباسلې شاته یو میا صاحب و د هغه کور هغه غیر احمدي و او ډېر شریف انسان و ډېر غیرتي سړی و د هغه کور زما ګاونډي و داسې یو 400-500 غزه لري یو کور هغې ته ما خپل ماشومان ولېږل 3 لوڼه مې وي او یو مې خپل ټبر او یو زما لور وه چې د هغې سره یو د 2 میاشتو بچی و یو د 2 کالو نور لا واده نه وي نو هغه ما راته ولېږلې نو مونږ بیا مقابله حقیقت دی چې مونږ ډېره ښه په طریقې سره وکړله رات د شپې یعنې مونږ سره دا چې څه وخت یې مونږ باندې دا ډېر زیات پریشانی او فایرنګ شروع شو ما دې ته دا دعاګانې کوي خدای به خیر کړي خدای به زموږ مدد کوي زما یو وراره هغه ډېر مرګونه هم کړي دي ډېر لوی دغه قاتل و خو هغه ځای کې ګبراو شم ما ته ویل کاکاجي دا د خدای مدد په کله راځي دا خو رانغی نو ما ورته ویل یاره زه نه پوهېږم خو زما ایمان دی چې خدای به زموږ مدد کوي موږ به خدای ذلیله کوي نه د دی په لاس باندې نو هغه د دې کې چې ګورو د یو پولیس دسته په منډو منډو را روانه وه نو ما ته وایي کاکاجي د خدای هغه مدد راغی ما ښه نو خو هغه دومره فایرنګ و چاپېره چې زموږ هغې طرف ته توجه کمه وه او خپل دغه ډیفینس هم زیات دغه کو ځکه چې ډېر نږدې را ورسېدل موږ ته نو هغه یو دا اسسټنټ کمشنر او دا پولیس پوره ډېر لوی فورس و هغه یو ډیری باندې ناست و زموږ نه شاته نو هغې ورته هلته نه اشاره وکړه چې دلته کې داسې مه ځئ نو هغې هغه پر لړل موږ بیا دغسې پاتې شو نو ما ته هغه وراره وایي چې یاره کاکاجي او خدای مدد خو بل پله لاړ ما یاره خدای به موږ ته مدد لا رارسي زما دا ایمان دی خیر نتیجه دا شوه چې موږ د شپې تیاره شوه او د خلکو هغه زور به موږ باندې زیات شي نو چې تیاره شوه ځکه چې سر خو به اوچتولی نه شي موږ به پرې ډز کړو خو دا چې هغې تیاره نه دا فایده واخیستله چې په موږ باندې ګرنیټونه راغورځول شروع کړو او اواز به کو چې توبه وباسئ کلمه ووایئ او کني نو سوځوم او پټرول دغه راولئ خاوره تیر راړئ فلانې شور جوړ کړو چې دا پې ور واچوئ دا پې ور واچوئ دې کې چې ګرنیټ شروع شو نو ما د خپلو بچو ته وایم چې څنګه دا ګرنیټ راشي ځکه چې زه خو ما ته پته وه چې دا لیور د هغې نه جدا شي دی شرنګ وکړي او چې راوغورځېږي دی داسې دغه کوي فیوز جګېږي نو ما چې ګرنیټ راشي تاسو به زر سملئ نو اس باندې کې دې کې یو ګرنیټ راغی او هغه وچاودو او موږ ټول سملاستو بچ شو دی خوشحاله شو چې یاره دا خو موږ ته دا طریقه ټیک ده بیا پکې داسې ګرنیټونه را روان به وو غورځېدل به ورچېدل یو پکې ګرنیټ داسې قدرتي راغی چې هغه لاړ نو زما د دې بچو منځ کې وچاود نو هغې سره زما یو زوی اعجاز نومې دی چې هغه د هغه د تعلیم اسلام های کالج کې ربه کې سبق وي هغه په هغه ورځو کې راغلی نو هغه خوږ شو او د هغه خپو کې ډېرې ټوټې داسې لړلې چې هغه زخمي شو زما یو بل خوری و هغه زخمي شو داسې زما یو بل کشر زوی دی امتیاز نومې دی هغه زخمي شو تقریبا ټولو کې څه نه څه دغه وشو زه په دې سر باندې ولګېدلم ما به نه باندې وینې را ماتې شي هغه وشو زما اعجاز په دې سینه باندې یو ګولۍ باندې ولګېده نو هغه ما ته بابا زه ولګېدم نو ما چې هغه ته وکتله دا وینه په دې سپینو کورته باندې راله نو ما خدای ته سوال وکړو چې خدای دا زما ځوان زوی که تا ما نه دې وخت کې دې مړ کړه نو زه به یوازې خو مقابله بیا نه شم کولی خدای دی به ستا حفاظت وکړي لږ ساعت ما هغه ته کتل په کټ باندې یکدم کېناست او داسې زیړ غوندې شو نو ما یاره خدایه پاکه ته خیر یا الله ته خیر پېښې
دې کې چې ګورو نو ما ته بچی ته دغه وګوره چې ولای دنه تللی ده هغه چې داسې ګوتې ورړل نو چې نه بابا دغه چېرته د ټوپک دا چره واخیستې هغه دې ځای کې نښتې وه هغه لرې کړه ما بچی خدای به خیر کړي ته بلکل ګبرایږې ما خدای به موږ ضایع کوي نه ودرېږه خیر دغه شروع کړه بیا هغه شروع کړه د شپې چې تیاره شوه او هغوی دغه موږ باندې دا ګرنیټونه ډېر زیات شروع شو نو ما دې ته ویل چې یاره اوس موږ لپاره دغه نه دي پکار ځکه چې موږ سملو دې کې که چېرته هغوی په دیوالونو راټوپ کړي موږ ته پته نه لګي نو بیا به موږ ته د لاندې نه اور ورته کړي نو مړه به شو کومه ځای چې ځو ښکته کو شو دې کې زما یو زوم و افرایم و هغه مخکې په یو برست باندې لګېدلی نو هغه ډېر زیات خراب او وینې ته نه ډېرې بهېدلې وې موږ یو کوټه کې واچو چې فیض محمد خان د جرمن کې دی نن سبا فیض محمد خان دی نو دی ما ته وایي چې موږ به دا فیض محمد خان لاله سره به څه چل کوو چې دی خو دلته کې پروت دی دی هم کوز کوي ځان سره به کوز کړو خیر موږ ښکته لړلو د دې ما ډیوټیانې ولګولې چار چاپېره چې ټول څلورو اړو ورته دیوالونو ته ودرېږئ که څوک سر اوچتوي نو ولئ نو دې کې داسې چلو شو چې یو زه به چې خاموشي غوندې شوه چې خاموشي شوه زه بهر وتلم چې یاره څه حال معلوم کړم هغه چې دې کې زمونږ د مال مویشي یو لویه دغه وه نو هغې کې زما میښې وې غواګانې وې ګډان وو داسې څاروي وو نو هغې له دوی د سرود دا سرود ورته وایي شرغشی ورته موږ وایو هغه دی راوړو نو هغه کور هغه ستانې ته یې اور لګو زه خوا کې ورسره جوخ دیوال وړوکی زه هغې څخه ناست یم چې ګورم چې دغه جدي کې ګورم نو 3 کسان دي او هغه کنزل مو کوي موږ ته به کنزل ډېر زیات کول دا مسیح موعود علیه السلام ته به کنزل کول موږ ته به کول نو هغه قدرت تیاره وه پته نه لګېدله خو ما پې هسې ورخشې کړه یو څو دغه نو هغه نه خو زه پوه شوم چې دی خو اوس بیا خولې بند کېښوده خدای پاک زه بیا کور ته دننه وتښتېدلم نو زه پوه شوم چې یاره اوس خو کسان ډېر نږدې رالل نو بیا څه ساعت خاموشي وه زه یو ځل بیا لړم بیا مې چې وکتل نو یو سړی و چې هغه سر داسې ورو راوچتو نو هغه باندې ما ډز وکړو نو هغه وتښتېد یا دغه شو بیا وروسته چا وایي چې هغه مړ شوی دی په سر باندې لګېدلی نو زه بیا لړم ما چې اوس هغوی زمونږ د یو دیوال ماتول شروع کړل نو ما د خپلونو ورونو ته وایي چې یاره داسې چل به وکړو چې اوس مونږ باندې حالات داسې رالل چې دا حکومت دا د ناست دی پولیس ناست دی او دې کې یو پولیس راغی تیاره وه پته نه لګېده ویل لایټ فایرینګ کو نو نیغ زموږ په کورونو باندې ګولې راپرېوتل شروع کړل ما یې زموږ کورونو کې اور لګېده لرګي دي د بلولو لرګي دي او د یو کور مونږ جوړو د هغې دپاره دروازې دا کړکۍ روشندانونه تیار وو نو مونږ وایي چې دا اوس به اور ولګي ما یې دې ته ویل چې ځئ چې اوس وځو چې مونږ ورته وکړې شو نو دوی وایي چې څنګه به وځو دا 20-30 خلک دی چار چاپېره ما یاره دا توکل په خدای دی زه به مخکې تاسو ما پسې راځئ مونږ به زه به ډزې کوم او دوی به سر اوچتولی ته نه پرېږدم تاسو بیا دې پټو کې خواره شئ چې کوم پله تخته یې نو لاړ شي چې څوک مونږ کې ژوندي لاړ شي د زنانو ته خو به مدد ورسېدی خو څوک په ځای یو دا تاسو چې هغوی دومره تعداد کې 40 هزار بس ستاسو تعداد هغه وخت کې څومره مونږ 13 کسان مونږ صرف 13 کسان وو تاسو سهار د 2 بجو نه واجب تر شپې 11 بجو 11 بجې ما دی ته مې چې زه به خیر کوم او دی به سر پټوم دغه شي او مونږ به په منځ کې داسې وځو دی وایي زه ښه زه مخکې شوم چې څنګه مخکې وتلم نو جدا ګڼه خلک و هغوی باندې ما یو برست وچلو او چې بل پله مې وکتل لارې پله بیا ډېر خلک ناست وو زموږ د دیوالونو شاته یې اور نیسلی و نو هغې باندې ما چې بیا ډز کوو نو هغه زما میګزین ختم شو نو زړه کې مې سوچ وکړه چې اوس زه خو مخکې تللی نه شم دا خو زما بنګلې ته ځم او بیا دا دوباره ریچارج کوم نو بیا به ځو خو هغه داسې خدای تعالی دغه وکړه چې زما خپې په ځای د دې شاته تلو په ځای باندې مخکې روان شو زه مخکې په منډه روان شم دې کې ما پسې دا زما بچي را روان شو زخمي خو پاتې شي هغه خو یو هغه و یو بل زما خوری و هغه چې څنګه موږ دننه نه راوتلو نه مخکې لغوندې یو دروازه موږ نه په غلطۍ کولاو پاتې شو هغې نه 2 کسان دننه رالل چې دننه رالل نو راتلو سره زما یو خوری مخې ته ولاړو
نو په هغه باندې ډزم وکړه په چاړې و نو هغه ځای باندې شهید شو هغه باندې نذیر محمد نوم او نو زما دا زامن دوه دا وخت اعجاز او امتیاز دی هغه باندې هم ډز وکړو یو کس باندې نو یو کس خو دې نه دی وجه او بل چې هغه په ما باندې نیغ را منډه شروع کړه چې راغله او دې کې دې امتیاز چې ډز کړی د ټوپک نه کاردوس هغه شوی نو بیا هغه غله راچولې نو ټوپک مات شوی دی دی اوس هغه مخکې را منډه واله نو ما چې دا جوړې زما بچیو کې څوک دي چې ما ته څه اطلاع راکوي چې دا څه چل وشو ډزې وشو که نه زه ډډې ته یو دغه کې ناست وم نو دی چې ما هغه چې ما څخه خوا کې تېرېده نو ما ویل چې دی خو ما ته ونه درېده او ده ته څه پته ده چې زه دلته کې یم خو دا هغه زما څوک دښمن دی چې دا ډزې کوي نو ما په هغه باندې یو ډز وکړو بلکل دا تقریبا یو ګز دوه درې فاصله کې ما سره هغه منډه واله داسې زه ناست وم پټ نو هغه ما چې وویشتم دې کې دی را منډه کړه نو ما ته یې وویل چې زمونږ دغه نذیر محمد لالا خو دی ووجه سړی څه شوم ما یاره دی خو ما وویشته دی او ده پسې مه ځئ ځکه چې تیاره ده تاسو باندې ډز ونه کړي تاسو هلته نه مګر چې دا لږ مختصر کوو مونږ د شپې 11 بجې کوم ځای ته بیا ورسېدئ تاسو چې مونږ چې لومبنې ووتلو نو ما پسې لکه دا زوی و نو دی ما پسې اوس چغې وایي خلکو آواز وکړي ونیسئ ونیسئ دا څوک دي چې څه وخت مونږ منډې شروع کړې نو هغه وي دغه ما ورته ویل قادیانانو فوج راغی ګیرې ده نه واچوله ظالمانو تښتئ نو هغه خلک چې دي هغه هم تښتېدل شروع شو او مونږ هم په منځ منځ کې تښتېدل نو زما دا څه کسان چې هغې کې دغه شو هغې توجه بدله شوه مونږ چې لړلو زه اوس منډه وم شاته ما پسې اواز راځي چې قادیانان دي وجنئ یا قادیانان دي نیسئ او قادیانانو فوج راغی ما جوړ دی ما وجني دی ما پسې را منډه وایي دی به ما باندې ډز کوي زه به ترېنه کله داسې شوم کله به داسې شوم چې یاره د ده د ډز نه ځان بچ کړم خو هغه دوره شو چې ما په سر باندې راورسېد نو ما ډکې سوچ وکړو دا سړی خو زه خو ستړی هم شوم بوډا هغه سره عمر مې ډېر و او دغه هم ما دی خو به ما اوس چاړه ورخصوئ دی ما به چاړه وایي ما هغه سټینګن داسې اوچت کړه اوس یکدم راشو شوم د سر له مې داسې راخلاص کړه ما فلاني ته رسو کېږي که نه ما خو خپل طرف نه هغه مړه و که نه او ما که یو کارتوس اوس بچ نو ما به دی خو وژلی چې ما څنګه ول هغه راخلاص کړ نو هغه خو سپورټسمین و هغه زما هغه سټینګن یې داسې ونیسه ما ته وي بابا زه اجازه یم ما وه ظالمه شکر ورته خدای چې تا دې کارتوس وکړي ما به مونږ بیا سره هلته کې ورسېدو نو ځان سره بچي واغېستل مینۍ کلي ته لړلو نو مینۍ کلي کې زموږ یو چې خورۍ مړ و د هغه مور سره لکه خپلې خور سره مغمراز وکړو دې کې کلي کې نغارې شو یا شور شو او لاوډ سپیکرو باندې اواز شو چې قادیانان دلته راغلي دي او دی چې چا کرې پناه اخیستی مونږ به کورونه سوځو نو مونږ د هغه ځای نه بیا روان شو په ځنګلو کې مونږ تر بیله ډیم ته روان تر بیله ډیم ته چې مونږ خوا ته ورسېدو هلته کې یو کنویر بیلټ و هغه سارلو شو مونږ هغې چې د دې د لاندې به مونږ تېر وشو خو هغه زما د زامن ټول ټول د پاسه نه تېر شو او مونږ هم د پاسه نه لړلو دې کې جوړې د هغې سایرن شو هغه وچلېده نو دې ته مې اوس ګبرایېږم شاته نه راپسې اوس څوک نشي راتلی بیا مونږ تندې واغېستلو ځکه چې ډېر لوی مزل شپږ اتلس میله مونږ مزل وکړو او یو لور زما داسې وه چې هغې 2 میاشتو ماشوم شو نو یو ماشوم امتیاز په شا باندې په څادر کې تړلی او یو ماشوم چې دی اعجاز په شا باندې څادر کې تړلی ځان سره مونږ تلو نو د یوې تږي شو نو تر بیله ډیم ایریا ته مونږ ورسېدو نو هلته کې چېرته چړکاو دا شو نو هغې باندې دی را اوبه دغه شپې ده ټوله روانه او دغه شپه باندې شپې مونږ مزل کوو چې مونږ څه وخت هغې باندې هغې خو دغه کړل بیا مونږ غر ته ختلو بلې غاړې ته تر بیله ډیم اوس هغې ته روان یو نو چې مونږ څنګه سر ته ورسېدو نو زما دوه لونه وي چې هغې سره ما بیا مدد کړو ځکه چې هغې نه شوی تللی او خپې هم لښپې کپړه هم ورسره پاتې نه شوه چپلې دا سپنج وي دغه شان د هغه هم کړو دغه خپې هم لښپې په غرونو کې روان نو هغې ډېر زیات دغه شو نو دې کې چې سر ته ورسېدو نو دا دواړه زما د لاسه خلاص شوي دی بلکل دغه شو بېهوشه غوندې شو نو مونږ زر دی هغه کندې ته اوس کړل او مونږ چې اوس چېرته په دې سړک باندې به څوک لاړ راشي نو مونږ به دغه شي بیا مونږ ما یې خدای پاکه دعا مې وکړله او ما خدای پاکه مونږ خو چې څومره هڅه مونږ قربان کړه ستا په لاره کې نو که مرګ راتلی خو هغه ځای کې راغلی وی نو په ځای خو هغه دا خو مونږ هر قدم باندې مرګ دی هر قدم باندې مرګ دی اوس به مونږ د تندې نه مړي وو
دې کې ما یو لوټه غوندې ولیدله بره سکایلاین باندې د ډیرۍ د پاسه نو ما اواز دی ته وکړه چې اجازه دا وګوره دا ما کوزه ولیدله دا څه شی دی ته لاړ شې نو چې منډه یې کړه نو هغه چې وخوځوله نو ویې بابا ودي هغه کوزه کې هغه ما یې له زر راړه نو هغه چې کوم بېهوشه شوي بچي وي هغوی له خو موږ ورکړی ډنډې کې اوبه خلاصې شوې نو زما د زړه نه یو داسې خفګان غوندې خدای پاکه ما خو چې څونه قربان کړل اوس به زه تا موږ سره شونتیا کې په اوبو کې هغه وشو چې یاره موږ به د تندې نه اوس مړي وو دا امتیاز او ماشوم ورسره چې کومو نو دې داسې ناستو نو زه یم د خفګان نه زما هغه اواز او فریاد چې واورې دې داسې سملاست چې څنګه سملاست نو لاس یې په اوبو کې لاړ نو چې ده وکتل نو هغه یو حوض و قدرتي خدای چا هغه زمانه کې جوړ کړی او څنګه یې جوړ کړی او څه چلونه هغه حوض کې اوبه او غر د پاسه نو او داسې ورسره جانماز غوندې دغه و نو ده ما ته اواز وکړ زما د زوی چې بابا اوبه دي نو ما کم دي نو دا دي موږ ما منډې کړې چې ما پکې لاس ونیو ما شکر الحمدلله الحمدلله شکر د خدای موږ ایمان دی چې ته به موږ ځلې کې نه خو نور هغه ځای نه موږ ټول له اوبو ورکړلې او خدای تعالی فضل وکړ ټول بیا موږ سر نه روان شو مخې نه یو ګاډی را روان شو هغه چې موږ باندې لایټونه پرېوتل موږ زر کندو ته ټوپ کړ ډېرو کې ځان پټ کړ نو هغه ودرېد موږ ته موږ وایي دی به تېر شي موږ به ځو هغه ودرېد نو ورته تاسو څوک یې موږ یاره دلته کې مړی شوی دی او هغې دعا لرو نو وی تاسو کوم ځای نه راغلی موږ د ګندف نه یو ګندف کې خو ډېر ګاډي دي ما دا وخت نه میلایېدله موږ راغلو خیر هغه سړی زه پوه شوم که دی اوس ګندف ته ځي د هغې علاقه وه نو د هغې خلکو به موږ حمله هم کړې وه نو ما دې هغې ته به حل ووایو هغې به په منډه راشي موږ به لاره کې مړو ما هغه ته ویل واپس کړه ګاډی موږ دې ډیم ته ورسو هغه خو اول انکار وکړو خو ورسره څوک افسر ناست و ما ته مخکې نور لیدل هغه وایي چې دې واپس کړه هغه جوړ هغوی واپس کړو موږ یې ډیم کې یو اکسین هغه کرې ورسولو دا هغه ځای نه بیا هغه موږ له بندوبست وکړ غازي نه بیا موږ چونیا ته لاړو چونیا کې زما کشر ورور کرنیل احمد خان په دې اصلي چې په دې ټول واقع چې تاسو دغه وکړه د حکومت طرف ته هم څه داسې بیا امداد یا رستو موږ هېڅ چا زموږ تپوس ونه کړ صاحبزاده صاحب ډېر کوشش وکړو عبدالحمید صاحب چې ځای ګورنر ته ورسېده ټولو دغه ته ورسېده شیرپا هغه کې د پیپل پارټۍ لوی سینیر وزیر و هغه ته او هر چا ته دغه ورسو لیکن موږ له څوک غمراز له نه راغله بیا څه موده پس یو ډیپټي کمشنر صاحب چې نن سبا دلته کې کمشنر دی دا چیف سیکرټري دی زما خیال دی هغه ورځو کې هلته کې ډیپټي کمشنر و نو ما پسې سوال جواب وکړو چې تا ته څه تکلیف رسېږي ځکه چې ما ضیاءالحق ته بیا درخواست ولیکو چې دغه شان ته زمونږ دا نقصان تو راکړه او زمونږ دومره کورونه وسوځېدل دې اف آی آر هم کټ شوی که نه دې باندې اف آی آر یو اف آی آر خو هم کټ شوی دی یو سپیشل رپورټ پولیس هغه وخت سره په 9 تاریخ واقعه په 10 تاریخ کې هغه پوره کړی ده تفصیل ورکړی دا خو تاسو چې کوم ستاسو خاندان ماشاءالله څنګه تاسو بیان کړل ډېرې قربانیانې ورکړې د احمدیت دپاره او دا ستاسو د ایمان د زیادت باعث کېدل وخت په وخت سره د دې نه پس تاسو مونږ ته صرف مختصر په اخره کې دا وښایي چې الله تعالی تاسو سره د دې په جواب کې څه سلوک وکړو خدای تعالی لوی فضلونه دا وشو چې مونږ ټولې دنیا ته پته وه چې مونږ سره د بچو یو کپړه مونږ سره دغه وه او هغه مو بیا په لاره کې ځینې د وینو نه ډکې وي دغه مونږ له یو اکسین د خپلو بچو کپړې راکړي دي خو خپې بله سرتور سر مونږ چونیا ته پورې ورسېږو لیکن د الله تعالی احسانونه داسې دي چې زما زامن اوس نن دوه په امریکا کې دي چې یو د کمپیوټر پروګرامر دی هغه عرضو کې هغه جرمن ته لاړ بل زوی مې امریکې ته لاړ هغه هلته ام بي اے وکړ او د هغې بل زوی مې انجینیرینګ وکړ هغه په مل کې ما سره زه به مل کې مخکې خلیفة المسیح ثالث رضی الله عنه زه وغوښتلم هغه سره ما یو کال دغه تېر کړې چې تا ته څوک پورې ښه ملازمت نه دی میلاو نو ته به ما سره او زه تر بیلا ډیم کې واچ اینډ واټ سوپرډنټ وم هغوی ما ته ډېر زیات دغه وکړه چې ته راشه خو چونکې ما ته حالات موافق نه وو نو زه لا نه
زه شاته شوګر میل کې هغه دغه ګودام افسر واغستلم او د لومبنۍ ورځ نه مال ډېره زیاته تنخواه راکړه چې زما په تربیه ډیم کې دوره تنخواه نه وه او د هغې نه پس الله تعالی په موږ باندې دا فضلونه وکړه چې زما زامن بهر لرل او ښه اعلی تعلیمونه یې وکړل او ټول په ښو ښوونځیو باندې دي او نن د هغې ټولې موږ ته هغه دې انعامونه دي خدای راکړي. ښه چې دا یو بل دا تاسو خلیفة المسیح ثاني سره او خلیفة المسیح ثالث سره هم سره دا افسر حفاظت تاسو تېر کړي او ډېر ښه وخت هم لیدلی دی. هغه تاسو چې کوم وخت مرکز کې پاتې شوي هغې باره کې تاسو خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه سره هغه وخت سره تللی وم چې څه وخت یې هغې باندې حمله شوې وه هغې نه پس هغې د حفاظت دغه ته نه بیا په ربو کې چې شو او په چاقو یې چې والی بیا هغې شمس الدین خان صاحب خدای دې وبخښي زما د دې ځای امیر جماعت چې و نو ده ته حضرت صاحب د کرنل داود صاحب اطلاع ورکړه چې تاسو فورا لاړ شئ او صوبیدار عبدالغفور راوله د حفاظت لپاره او هغې راغلل او ما ته اطلاع راکړله زه بیا دغه سره لاړم خلیفة المسیح ثاني رضی الله عنه سره هغه دغه کړم نو د هغه سره زمونږ دومره زیات خدای تعالی فضل و چې همیشه به چې چېرته مونږ سفر کوو زه به ورسره په ډایرکټ موټر کې به فرنټ سایډ باندې به زه ورسره ناست وم نو د دغه دپاره به اکثر ما ته به کیسې حضرت صاحب زما د خوشحالولو دپاره یا د مینې په وجه باندې یو ځل یې ما ته وایي چې دغه صاحبزاده صاحب چونکې زما سخرو هغه ته پته وه نو د صاحبزاده صاحب تعریفونه یې شروع کړل او یې ما ته شمله کې نواب صاحب سرسبز عبدالکریم خان یو ورځ یې ما ته ګیله وکړله چې دغه صاحبزاده صاحب چې دی عبداللطیف دی زما خبره نه مني او ما سره مخالفت کوي او د ده په خلکو اثر دی او زما دور اثر نه دی لکه د ده د خلکو باندې چې اثر دی نو دی زما مخالفت کوي همیشه نو د صاحبزاده صاحب هغه دغه کیسې به یې شروع کړلې یو ځل یې زه دغه ورسره چې زه افسر حفاظت شوم نو هغه یو ورځ راووته نو په دې غرونو باندې زمونږ سړي ولاړو نو حضرت صاحب تپوس وکړو چې دا څوک دي نو ما ورته ویل دا زما واچن باډ والا چې کوم دي دا ما هلته په درولي چې یاره حضرت صاحب راوځي چې دا ټول غرونه تاسو کتلي چې دې کې څوک دشمن پټ نه وي ناست ډزونه کې دغه دي نو حضرت صاحب ما ته دغه وکړ ډېر خوشحاله شو ما ته ویل چې یاره غفور شاه ما ته به اکثر غفور شاه غفور شاه دغه ستا پلار خو ډېر لوی عمر کې صوبیدار شو ته په وړوکوالي څنګه صوبیدار شو نو زه پوه شوم چې حضرت صاحب خپله موډ کې ښه دی خوشحاله دی نو زه به ورته ما ورته مې حضور هغه ډېر ناوخته احمدي شو زه پیدا شوي نو هغه ګیپ دوره ډېر نه دی بس زه خدای تعالی زر صوبیدار کړم هغه پیریډ یو عمره دی نو هغې باندې هغه ډېر زیات خوشحاله او ما سره به یې ډېره زیاته مینه په دې دغه باندې کوله. ښه جي ستاسو ډېره شکریه دا څو مونږ له وخته راکړو او زه د میجر مشتاق احمد صاحب هم شکریه ادا کوم چې دلته تاسو راغلئ او دې تپوسونو کې موږ سره مدد وکړو او ستاسو د واقعیاتو نه واقعي چې دا موږ لپاره مشر راه جوړېږي او زموږ نور اورېدونکو دپاره هم جزاک الله. مهرباني.